د یهودیانو ایجنټ د عمران خان په دور کې یهودي پېټرول په 150 روپۍ لیټر او پښتون پکې په لر کې او په بر کې په امن و، پښتون پکې خوشحاله او پښتون ته سکون. بیا یو مولانا، یوه زنانه او بله درمیانه هغه راپاڅېده چې اسلام ته خطر ده، دا یهودي پېټرول یو دا ګران دی په 150 روپۍ باندې. نو بیا اسلامي حکومت نافذ کو په پاکستان کې د شلوار شریف او د PDM حکومت راغی او سربراه مولانا فضل الرحمن، مولانا مریم نواز او بله درمیانه بلاول بوټو د دې حکومت راغی. نن د پښتون حال وګورئ، په خیبر پښتونخوا کې پښتون وګورئ، د پښتون سره په دې ملک کې څه حالات روان دي او دا خلک په خاموشه دی. نن په ایمل ولیم خاموشه دی، نن په مولانا فضل الرحمن هم خاموشه دی او دا ټول کردار چې د سربراه مولانا فضل الرحمن او د PDM صدر او د سربراه چې دا پښتون در په در او خاورې په سر. نن اسلامي پېټرول په 458 روپۍ دی اسلامي پېټرول. ولې چې هغه وخت کې خو اسلام ته خطر وه، یهودي قادیانی لینک، اسرائیلي لینک، قادیانیانو ته کار کوي، د یهودیانو ایجنټ اسرائیل ته کار کوي. نن خو مکمل ماشاءالله د شیخ الهند او د شیخ الحدیث او د مفکر اسلام او دغه خلکو حکومت دی د شلوار شریف کې. ولې په غاړه نه کوئ؟ ولې چې د اعلی درجې منافقین یې د اعلی درجې استاسو نه بل چا په منافقت کې تاسو په منافقت کې هغه خلکو له شکست ورکړه کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه منافقینو تاسو هغو له شکست ورکړه. تاسو د اعلی درجې منافقین یې.